سلامونه ملګرو، جنید خان ما د افغانستان ټیم टी20 ورلد کپ د پاره ډیره زبردست تیاری روانه کړې ده. افغانستان ټیم خپل بالنګ کنسلټنټ خپل بالنګ کوچ د ورلد کپ د پاره د ویسټ انډیز ډي جی براو اوساتلو جی څه د پاره اوساتلو پاغه باندې مکمل ډیسکشن په دی ویډیو کو د افغانستان په تیاری باندې هم مکمل ډیسکشن کو د افغانستان په ټیم باندې هم په دی ویډیو کې مکمل خبره کو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول پیره د افغانستان چې کوم هډ کوچ جوناتن ټروټ جی هغه ډیر سخت مهنت کوي د افغانستان ټیم سره او جوناتن ټروټ چې کوم دی دا یو ډیر زبردست هډ کوچ دی د افغانستان د لپاره جی. څنګه چې پاکستان د لپاره ګیری کرسټن راغو، ګیری کرسټن یو ډیر ښه کوچ دی، یو ډیر ښه ریکارډ هم لري، نو دغه رنګ افغانستان د لپاره جوناتن ټروټ چې کوم دی یو زبردست کوچ ثابتې دی شي جی. د جوناتن ټروټ په سربراهۍ کې د افغانستان ټیم غټ نه غټ اچیومنټ لاسو ته کولی شي جی. خو د افغانستان کرکټ بورډ چې کومه فیصله کړې ده آی سی سی टी20 ورلد کپ 2024 د پاره ډیره زبردست فیصله کړې ده. ور دا فیصله چې کوم دی راتلونکي ټیم کې راتلونکي ټایم کې به تاسو نور ټیمان هم وګورئ. څنګه چې د پاکستان ټیم هم خبره روانه کړې ده سر ویو ریچارډ سره چې هغه به د پاکستان کنسلټنټ وی، هغه به د پاکستان د طرفې د پاکستان ته سلام مشوره ورکوي او پاکستان سره به ورلد کپ کې خپل سفر جاری ساتي. نو دغه رنګ افغانستان هم بالنګ کنسلټنټ ډي جی براو وساتلو. دا خبره 100% شور خبره ده. کانټریکټ چې کوم دی الریډي ډي جی براو سره ساين شو د افغانستان د طرفې. ورلد کپ کې به بالنګ کنسلټنټ چې کوم وی ابه د افغانستان د فاست بالنګ ډي جی براو وی جی. ډي جی براو د ویسټ انډیز دی، ورلد کپ هم په ویسټ انډیز کې دی. د افغانستان ټیم الریډي ویسټ انډیز ته رسیدلې دی. د افغانستان ټیم لومړني میچز چې کوم دی په ویسټ انډیز کې دی، ای باقاعده الته خپل پریکټس هم روان کړی د افغانستان ټیم جی. نور صرف راشد خان نه دی ورغلی، به هم ورځ دوه کې ورشي. تاسو له معلومه ده هغه افغانستان ته څلور کاله پس ترې ورته خپل مصروفیات اکټیویټیز خامخا څه ناسبوي، پرسنل کار به هم وي. څنګه تصویر راغلی د مورکۍ قبر له هم تللی خپل وطن دی، نو خامخا راشد خان چې کوم دی بر ورځ دوه کې خپل ټیم جوین کړي جی. دې نه علاوه افغانستان ټیم الریډي رسیدلی دی، په هغه کنډیشن باندې گیم شروع کړی، پریکټس شروع کړی دی. د ویسټ انډیز کنډیشن داسې دی چې په هغې باندې ټیمانو ډېر کم گیمز کړي دي. مطلب ویسټ انډیز دورې ډېرې کمې وي. که ویسټ انډیز ویم ویسټ انډیز میچ ویم نو هغه اکثر ویسټ انډیز راځي. ویسټ انډیز سریلانکا ته راشي، ویسټ انډیز دوبۍ ته راشي. لکه پاکستان ټیم یا د افغانستان ټیم یا د انډیا ټیم د دې ملکونو یا د استرالیا د انګلینډ دا ډېر کم ویسټ انډیز له تللي دي جی. صرف دغه کیریبین پریمیر لیګ کې څه خال کلاډیانې چې پکې گیم کوي نو دغه کنډیشن نه واقف وي. اوس ډي جی براو د بالنګ کنسلټنټ د افغانستان مقرر شو. ډي جی براو چې کوم دی د افغانستان د لپاره ډېر ښه ثابتې دی شي. بالنګ کنسلټنټ مطلب دا یو صلاحکار جي دی بولوي چې دی په دې پیج باندې بالنګ داسې کیږي، په دې پیج باندې کنډیشن داسې دی، د سپینر د لپاره ښه دی، د فاست بالر د لپاره ښه دی، ړومبنی بیټنګ پې ښه دی، دویم بیټنګ پې ښه دی. چې کله نور پې لګي بیا پیچ څنګه بیهیو کوي، چې کله پې نور نه لګي باران وشي بیا د پیچ څنګه بیهیو وي. دا هارډ بال جي، دا ټیپ بال نه دی چې بس وروځو بس بیټ ته هوا چکه به لګي جي. دې کې ډېرې زیاتې خبرې وي، دا کوچ ساتل، دا فیلډینګ کوچ ساتل، دا بالنګ کوچ ساتل، دا ځکه ضروري دي چې د هارډ بال کې ډېر زیات مطلب خبرې دي. نو په دې وجه باندې دا ټیمان لوبډلې دومره لیونې نه چې دوی دومره ګران ګران کوچز ساتي، دومره ګران ګران په څونه غټې غټې تنخواګانې دوی کوچز له ورکوي. نو داسې لیونې نه دي، خو دا کوچز چې کوم دي دوی له خپل ایکسپیرینس شریکوي، دوی په کنډیشن باندې پوهېږي. نو دغه رنګ ډي جی براو چې کوم دی د افغانستان بالنګ کنسلټنټ منتخب شو، مقرر شو جي. باقاعده کانټریکټ ساين شو. افغانستان سره به دی په ورلد کپ کې چې کوم سفر دی به ورسره جاري ساتي، خپل ایکسپیرینس به ورسره شریک کوي او ورسره به په خپل کنډیشن باندې هم فیک. نو دا افغانستان د لپاره ډېر ښه خبر دی جی. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.